چاته هم کنسل مکوه. ګورې دا جبرې په حفاظت کې وساته، کنسل مکوه. دا راوي وایي ما چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دا خبره واورېده چې تمام وصیتونو کې ما تر ټولو ناولنی وصیت دا وکړه چې لا تسبن احدا، هېڅ چاته کنسل مکوه. فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، د هغې نه وروسته ما نه چېرته کې یو آزاد کس ته کنسل کړي، نه مې چېرته غلام ته کنسل کړي دي، ولا بعیرا نه مې چېرته اوښ ته کنسل کړي دي، ولا شاتل او نه مې چېرته بزې ته کنسل کړي دي. یعنې ما درې خپلې ژبې نه د سراړو کنسل بهر ته راایستلي هم نه دي. ځکه انشاءالله اوس په روایت بیان کو. یوازې دا نه چې پرې ژبه سره به صرف مسلمان ته کنسل نه کوې، پرې ژبه سره هېڅ ته هم کنسل مه کوه. دې سره چې کوم دی حیوان ته به هم کنسل نه کوې. دې سره چې کوم دی حدیث ته نبي علیه الصلاۃ والسلام به مخکې راشي، هوا چې تیزه وچلي کله کله خاورې باد کي، دې ته به هم کنسل نه کوې. کله کله یو انسان لنډې شپې سحر وختي چې کوم دی نو دی پاسي او سحر پرې ونه کې بانګې ناستې دی، تیزې تیزې اوازونه کوي، دته به هم چې کوم دی نو کنسل نه کوې. ځکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت دی، عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ دی روایت را نقل کوي. دی وایي بینما رسول الله صلی الله علیه وسلم فی بعض اسفاره، د نبی علیه الصلاۃ والسلام په بعضې سفرونو کې روانو، وامرأة من الانصار علی ناقة، د انصار یوه زنانه په اوښه باندې ناسته وه. نو بیا د هغې نه پس چې دی نو د اوښه سسته تله، تیز رفتار یې چې کوم دی نو دا نه کوو. فلعنتها، دې زنانه پرې اوښه باندې لعنت وي، وی ته په مزه مزه ځې، تیزه زه لعنت یې پې وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام زنانه له څومره تنبیه ورکړه، په سفر باندې روانه ده. مثال به طور باندې نن سبا ته په یو ګاډي کې روانې او په لاره کې ته یو سړی د ګاډي نه کوز کړي چې را ګاډی په ځای پرېږده او پیاده ځه، سامان چې کم راغستی را په سټ باندې کېږه. دا زنانه روانه اوښه په مزه مزه باندې تله، نه دی پرې اوښه باندې لعنت وي. فسمع ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې هغه لعنت الفاظ واورېدل. فقال نبی علیه السلام فرمیل خذوا ما علیها ودعوها، پرې اوښه چې کم بار تړلی دا راواخله، دا په خپله باندې واله. ودعوها، او دا اوښه چې کم دی نو دا پرېږده. فانها ملعونه، ځکه چې دا ملعونه شو، اوس پرې باندې تا لعنت وي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زنانه له تنبیه ورکړه چې دا درته چا ولې ساوري ته به هم کنسل کې، د دې ژبې خیال وساتې. نو چې یو ساوري ته کنسل کول دا چې دی نو ناروا شول، نو بیا به یو مسلمان ته څنګه کنسل کې، د ژبې نه به څنګه چې کم دی نو هغه ته تکلیف ورسېږي. نه، راوي عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه وایي فکأنی اراها الآن، زه اوس هم چې کوم دی نو هغه اوښه وینم تمشي فی الناس، د خلکو پرې منځ کې ګرځي را ګرځي، راسې کولا وګورئ ګرځي را ګرځي. ښه ما یارز لها احد، هېڅوک هم هغې له خواله نه ورځي. ګورئ هغه زنانه بیا پرېښوده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل دا چې کوم دی نو دا ملعونه شوه، ملعونه. او یو روایت بل دی، حضرت انس رضی الله تعالی عنه راوي دی، قال سار رجل مع النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو سړی په سفر باندې روانو، فلعنه بعیره، خپل اوښ باندې چې کوم دی نو لعنت ویک. کله کله را سوری په لاره باندې نه ځي، نه خلق ورته کنزل وکړي، بد رد ورته وایي. فقال النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل یا عبدالله، اے د الله بنده، لا تسر معنا علی بعیر ملعون، په داسې ملعون اوښ باندې زموږ سره سفر مه کوه، زه واپس شه زموږ د خواله، تا په خپل اوښ باندې چې کوم دی نو دا لعنت ویلې. نو په دې وجه باندې صحابي وایي ما د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړه یا رسول الله لږ نصیحت راته وکړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمیل لا تسبن احدا، هېڅ چاته به هم ګورئ کنسل نه کوې. ښه نو د هغې نه پس مې نه ذات ته کنسل کړي دي، نه مې غلام ته کنسل کړي، نه مې ساوري ته بعیر ته اوښ ته کنسل کړي دي، او نه مې چې کوم دی نو بسې ته کنسل کړي دي. په دې وجه باندې یو روایت دی، روایت امام نسائی رحمت الله علیه نور محدثینو چې کوم دی نو راوړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا تسبوا الدیک فانه یوقظ للصلاة، بانګي ته به هم کنسل نه کوې غورې، ځکه فانه یوقظک للصلاة، دا خو تعالی مونځ دپاره پاسوي. کله کله شپې لنډي، سړی د سهار په خوب باندې ورغلی، بانګي دننه په ونه کې بره ناسي یا په دیوال باندې ناسي، سهار وختي باندې هغه بانګونه او چغې شروع کړي، نو انسان کله کله ورته کنسل وکړي ستا داسې داسې وکړم، ته سهار چې کوم دی نو ما ته چغې وباسې زما خوب دی وران کا. نه دغه بانګي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا ته کنسل مه کوه، فانه یوقظ للصلاة، دی خو د مونځ دپاره پاسول کوي. یو روایت کې راسي الفاظ راغلي فانه یدعو للصلاة، دی خو مونځ طرف ته انسان له بلنه ورکوي. ځکه نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابه چې به کله په سفر باندې تلل د ځان سره به یو بانګي اغسته، ځکه دی سهار په ټیم باندې چې نو دا بانګ کوي. همدغه شان دی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي، دی فرمایي چې ان دیکن، یو بانګیو
یو پیرا صرخ عند رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام په خوا کې هغه بانګي چې چغه والا بانګ وي فسبه رجل یو سړی چې کم دی نو هغه ته کنسل وکړه فنهى عن سب الدیک نبی علیہ السلام هغه د بانګي له کنسلو نه منع کړ وې دی به چې کم دی نو کنسې نه دی مه کنسه او بیا یو روایت کې راسي پیغمبر علیہ السلام فرمیل لا تلعنه ولا تصبه فانه يدعو الى الصلاه دته به چې کم دی نو لعنت په هم په د باندې نه کې دی به کنسې هم نه ذکر خو د مونځ دپاره خلک چې دی نو دا راپاسئ او بیا د ټولو نه یو معمولي حیوان دا خبره مونږ دې پورې کوو نبی علیہ السلام وفرمیل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی کامل مسلمان هغه دی د ده د ژبې نه د ده د لاسو نه بل مسلمان محفوظ وي نو مسلمان یوازې نه هېڅ څیز ته به د ژبې د وجې نه بد نه وررسوي کنځل خو به سره نه کې کنځل خو د مسلمان د شان سره چې کم دی نو مناسب نه دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت دی د ټولو نه وړوکی غونته حیوان د ټولو نه وړوکی حیوان چې ورږه ورته وایي انسان له داسې بډه ټک ورکړي انسان له نه کله کله د ټک سره د انسان ځان ومګري او کنځل ورته هم وکړي کنځل ورته هم شروع کړي نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم دی ناست دی راوی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دی فرمایي کنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د نبی علیه الصلاة والسلام خوا کې ناسو فلدغت رجلا برغوس چې کوم دی ورږي او سړي له ټک ورکړه فلعنها د پی لعنت وی بدر دی ورته وی کنسل ورته وکړل فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا تلعنها دیوان لعنت مکو دې ته بدر دمویا فإن نبه النبي من الانبیاء للصلاة ذکر الله په انبیاء کې یو نبی چې کوم دی نو مصطفی سوالو نبی باندې خوب غلبه کړه او دی ورګي ورل راشه ټک ورګنه غیر پاسو چې وای قتل د مانځ ټیمو او بیا یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا تصبوه د دې ته کنسل مکو ورګي ته کنسل مکوا فإنه ايقظ نبي من الانبياء للصلاه الصبح د سحر منځ له د الله په انبیاء کې چې کم دی یو نبی را پاسول او را وښ کړو لہذا دې ته کنسل غره نه کې نه د مسلمان د شان سره مناسب نه دي نه مسلمان چې کوم خبره کوي دې تر مخ کې نه لږ سوچ کوي چې زماره خبره د دې نه بل مسلمان ته فائدہ ده او کدی نه بل مسلمان ته ضرر دی د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر سره د دې کم دینو فرمای ان رجلا لعن الريح عند رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله د هوا تیز راشي خاور انسان ته بات کی یا چې کم دین انسان کپڑے سر نه ټوپه وغیرہ ویسی او بیا عامنګ ګورو د انسان د هوا ته کنسل وکي ابد را دی ورته وي اومده قشان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوا کې یو سړیو ان رجلا لعن الريح عند رسول الله صلی الله علیه وسلم هوا و چلی دا هوا ته بد را دی لعنت پی فقال لا تلعن الريح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هوا باندې لعنت ملېږي فإنا مامورة دا خو ماموره ده دا خو چې الله ته کوم حکم وکړي هغه شان چلیږي دا که تیز چلیږي هم د الله په حکم کرو چلیږي دا هم د الله په حکم باندې او بیا دغې نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من لعن شیئا فلیس له بأهل رجعت اللعنت علیه چا په یو سی باندې لعنت وي او هغه سی د لعنت مستحق نو دا لعنت پر انسان باندې دوباره چې کم دینو دا را واپس دا انسان پر باندې چې نو دا ملعون وګرځي لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې المسلم من مسلمان هغه سلم المسلمون من لسانه و یده چې بل مسلمان دا غره جبه نو محفوظي دا غره الله سنم چې کم دینو دا محفوظي پرې وجه روایت تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق زمانه ته کله کله کنسل کوي کنه یره سبیل ماز زمانه راغله او خراب زمانه راغله د هر انسان په خله کې اکثر دا خبري د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ہے قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل قال الله تعالی چې الله تعالی فرمای یسب بنی آدم الدهر بنی آدم زمانه ته کنسل کوي وانا الدهر الله فرمای زمانه خو ز په خپل باندې ماک زکه چې بيدی الليل والنهار دا شپه او ورځ اړول خو زما په لاس کړي دا کم سختی راولي الله راولي کراحت راولي داوم الله راولي زمانه خو د شپې او د ورځې نوم دی زی راځي په خپل ټیم باندې دې کې چې کم انقلابات راولي دا خو الله راولي نو ته زمانه مخ کې خو زمانه د سلسله ته بدر دوی الله فرمای ز په خپل زمانه ما دا شپې او د ورځې را انقلابات دا مصائب راوستل دا راحتونه راوستل دا خو چې کم دی نو زما په لاس کړي لہذا مسلمان د شان سره چې کم دی دا نه خي چې بل
مسلمان ته تکلیف ورسي یا چې کوم دی مطلق حیوان ته کنسل وغیرہ وکي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایت پرې کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د اسلام په 15 شعبو کې یوې اهم شعبې طرف ته اشاره وکړه چې دا غي نه موږ او تاسو غافل یو هغه معاشرت ته چې مسلمان دا په ځنګل په غار کې چې کوم دی انسان ژوندۍ نه بسر کوي تبر دي انسانانو سره ګرځي را ګرځي پرې کې وتر شریعت احکامات ګوري درې گاونډي سره پیغمبر علیہ السلام ماته څنګه د زندګۍ تیرولو هغه چې کوم دی نو تلقین کړی دی ما دې په کور کې څنګه د ژوند د تیرولو تلقین کړی زما سره په لاره په سفر څوک روان دی د هغې باره کې نبي علیه الصلاۃ والسلام څه ارشادات فرمایلی دي الله تعالی دې زمونږ ژبې زمونږ لاسونه چې کوم دی په خپل زامان کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.